اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمان تا کنزلی کول فسق دے، لوی گناہ ده، او د مسلمان وجل کفر دے. مسلمان تا کنزل کول فسق دے او د مسلمان مړه کول وجل کفر دے. پنځلس سوه یو کم شپیتم نمبر حدیث شریف دے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، د حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے فرمائی، اللہ پاک دی ترازی شی، اللہ پاک دی د خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دی زما استاو د ټول امت د طرف بهترین بدلی ورکی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی، د الله پاک را لګل شوی رښتینی صادق مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایلی دی، سباب المسلم فسوق، مسلمان تا کنزلی کول گناہ دا، مسلمان تا کنزلی کول گناہ دا فسق دے. وقتاله کفر، او مسلمان قصدن قتل کول وجل کفر دے. مسلمان جان بوجھ کر قصدن عمدن قتل کول کفر دے. متفق علیہ، دا حدیث متفق علیہ دے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کی، امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم شریف کی دا حدیث ذکر کرے دے. مسلمان تا کنزل کول ویدا فسق دے. فسق اصل کې ویلې کېږي د خدای حد ماتول، د خدای د حد نه وتل. کبیره ګناه ده، لویه ګناه ده، او لویه ګناه او کبیره ګناه په حقله خبره او مسله دا ده چې یوه ګناه کبیره څوک وکړي، لکه دا مسلمان ته کنځلې کول کبیره ګناه ده. کنځلې مسلمان ته وکړي، خپلې که پردی که ګاونډي که رشته داري که هر څوک وي چې مسلمان وي، او بیا ترېنه توبه نصیب نه شوه، د کنځلو نه بعد حق ورسېدو مړ شو، توبې توفیق ورته میلاو نه شو، د توبې ویستو موقع ورته په لاس رانله، کنځلې وکړي مسلمان ته، کور کې کنځلې وکړي که بار یې وکړي، او دې نه بعد مړ شو، توبې نه بغیر مړ شو، دا یو ګناه د ده دوزخ ته بوتلو دپاره ډېره ده. بس که نور یې نه وي کړي، دا کنځله چې کړي دي مسلمان ته، دا جهنم ته بوتلو دپاره ډېر دی، الله دې بچ کړي. او دویم ټکی نبی علیہ السلام دی حدیث کې دا کړی دی، وقتاله کفر، د مسلمان وجل کفر دی، د مسلمان مړه کول کفر دی. کفر نو د دې مطلب علماو دلته دې کې څو اقوال او خبرې دي. لومبنۍ دا چې علما فرمایي چې مطلب خدا نه دی چې چا مسلمان مړ کو نو کافر شو، بلکې د دې مطلب دا دی چې د دې مسلمان د ناحق وجلو ګناه او دا حرمت چې دی دا د کفر په شانتې دی. د دې جملې سره بیا د قتل کول هغه ګناه واضح کول مقصد دی چې قتل کول څومره لویه ګناه ده. وي دا د مسلمان وجل کفر سره مشابه کو کفر دی. کفر څومره سنګینه ګناه ده، د کفر نه باندې بله ګناه نشته دی. دا قتل د قتل ګناه واضح کول مقصد دی. وی گویا د کفر عمره ګناه ده. دا یو مطلب دی. او ځینې علما د دې بل مطلب بیانوي چې یو مسلمان ناحقه وجل دا دومره انتهایی سنگین جرم دی چې دا چا مړ کړی دی، دا قاتل د گویا د خپل اسلام د پوره کولو نفي وکړي کفر د قتل سره، چې بلې ووجلو نو د خلکو ته دا پیغام ورکو، خدای پاک ته وښودل، خلکو ته دا خبره وښودله دی قاتل چې زه پوره مسلمان نیم کړی. نو دلته تېنه مراد کمال اسلام دی چې چا مسلمان ووجلو دا کامل مسلمان نه دی. او د نجات دپاره مونږ ته قرآن شریف ویلی دی که تاسو خلاصۍ غواړئ ادخلوا فی السلم کافه، پوره په اسلام کې داخل شي، نیمګړي نیمه نه، نیمګړی نیمه خوا مسلمان آخرت کې نجات نشي بیا موندې. او دریم مطلب عالمانو ویلی دی چې نه صاحبه د کفر نه دلته هم حقیقي معنا مراد ده، حقیقي معنا مراد ده، د قاتل نه واقعي د رښتیا او سوچه کافر جوړیږي. خو دا هغه صورت کې ښه پام ورته وکړئ، دا هغه صورت کې چې دا د مسلمان وجل دا قاتل مباح او حلال وګڼي،
او صرف د مسلمانۍ په وجه وجنې، نور ورسره سپوله پټې نه دا د مسلمان ولې د مخې مخې تراته دا مسلمان او لوري د مسلمانۍ په وجه وجنې او د مرګ حلال غني مباح غني، نو په دغه صورت کې په خپل د قاتل حقیقتا سوچ کافر ته جوړ شي. الله جل جلاله دی مونږ او تاسو اگر چې ورکه وضاحت او تشریح مخه تراله صورتونه ورکه مخه تراله او به هر صورت د دواړه سنگین جرمونو او ګناهونو د مسلمان ته کنځل کول او د مسلمان وجل د دواړو ګناهونو نه دی الله پاک زموږ او تاسو پوره حفاظت فرمایي.